صبرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول أو كلاچی پرشی وعدد عذاب عليهم فكافرانو أخرجنا منبرو باسو لهم ضد پارا دابة يوزناور من الأرض نسمكنا تكلمهم في خبر بكي ديسرا أن الناس في خلقبا كانوا بآياتنا ذم آياتنا لا يوقنون يقين لرلو. ويوم نحشر أو بكم ورسي منغ جمعو من كل أمة دهر يبدلنا فوجا يوردلا ممن لا خلقشي يكذب بآياتنا دروغ قرل زمن آياتنا فهم يوزعون. بیا بادی پا مختلف دلو کی تقسیم کلیشی حتی دردیچی اذا جاؤ ہر کلا دیراشی قالا بفرمائی اللہ تعالی اکذبتم آیا درو کرلو تاسو بی آیاتی دما آیاتنا ولم تحیطو او احاطن وکڑی تاسو بها آغیسرا علما فعلم أما ذا يا نورسا كنتم تعملون تاسو عمل قولو. ووقع القول أو واقع بشيحكم دازاب عليهم لديبان دي بما ظلموا كاجدي ظلمكو فهم لا ينطقون فاستيبا خبر نشكولي. بسم الله الرحمن الرحيم. مذکورہ آیاتن مبارکو کی اللہ تبارک و تعالی دا قیامت او دا شان قیامت تا دا قریب حالات اغا ذکر کئی. مسند احمد کی دا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت پا تر اغا وقت پوری نقائمی چې ترسو پوری د هغې نه مخکې لس غټ نشانات د قیامت هغه ښکاره شوي نه وي. د قیامت نشانات او علامات هغه دوه قسمه دي. یو هغه واړه واړه دي، وړې وړې نښې د قیامت هغه اوس هم ښکاره شوي دي چې هغې کې باقاعده دا راغلي دي چې زلزلې به لږې لږې راځي او دغه شانتې بې ټیمه به باران کېږي، نافرماني دا مشرانو بشورو شي، عیاشي فحاشي هغه به سیوا شي. دا وړې علامې دي. لس علامې هغه حدیث مبارک کې غټې ښودلې شوي دي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي تر هغې پورې به قیامت نه قایمیږي چې تر څو دا لس غټې علامې نه وي ښکاره شوي. نمبر 1 نور هغه به د مغرب طرف نه راوځي، دې طرف نه. او دویم یو لوګې به ښکاره شي، داسې لوګې به وي چې اور به نه ښکاره کېږي او ټوله دنیا کې به دا لوګې خورېږي لکه د لوړې غوندې. او نمبر 3 دابة الارض به راوځي، د ځمکې نه به یو ځناور راوځي، د هغې به مور او پلار نه وي، د ځمکې نه به یو ځناور هغه راوځي. او دا به د کوم ځای نه راوځي؟
نو ډېرې روایاتو کې دا ذکر راغلی دی چې د صفا د غونډۍ نه به راوځي. کم چې تاسو مونږ د الله حرم شریف ته بوځي نو د هغې نه دا سعی شروع کېږي، دا منډه، نو دغې ته د صفا غونډۍ ویلی کېږي. اوس په شیشو کې بنده ده، د هغې نه به دا زناور هغه راوځي او دا زناور به د دې خاورې نه باقاعده را پیدا شي، د مور نه به نه پیدا کېږي. توالد او تناسل به هم نه کوي، یعنې بچي به نه ورکوي او د دې به ناشنا غوندې کار وي. دا چې څنګه راوځي په دې بدن باندې به یې خاورې وي، دا به دا خاورې د ځان نه هغه وڅنډي او په منډه باندې به دا مسجد ته هغه داخله شي. صفا مروه د مسجد په حصه کې نه ده، صفا مروه خو د مسجد نه بار دی، حاجیانو صاحبانو ته پته ده. نو دا به منډه کې زر مسجد حرم ته به هغه داخله شي، د حجر اسود او د مقام ابراهیم په دې میس کې به دا ودرېږي. دا خلک چې ګیر چاپېر طواف کوي او دوی دا زناور وویني نو په منډه به شي، وبه یېرېږي دا لا کوم زناور راغی، دا لا څنګه زناور دی، ځکه چې هغه به څه ناشنا غوندې شکل لري. کتابونو کې لیکلي شوي دي مختلف شکلونه راغلي دي چې دا مخ به د انسان وي به زناور په څلورو خپو باندې به ګرځي او دا څلور واړه خپې به پکې بیا د غوا یا د غویي د بل زناور به پکې وي، سټ به د بل زناور وي، خېټه به هغه د بل زناور وي، مختلف زناور به پکې الله را جمع کړي وي او شکل به د انسان نو خلک به خامخا یېرېږي. نو ټول چې طواف کوي یا سعی بین الصفا والمروه کوي د هغوی به وتښتي او دا زناور دا به چې کوم دی نو دواړه دوه کاره به کوي، مسلمان سره به ملاقات کوي او کافر سره به ملاقات کوي. مسلمان ته چې کله دا ګزار ورکړي، بعضې روایاتو کې راغلي په تندي به ورته داسې ګزار وکړي هغه مخ به وپړه کېږي او پته به ولګي چې دا کامیاب انسان دی، دا جنتي انسان دی. او کافر ته په دې تندي باندې ټک ورکړي، د هغه په تندي به ولیکلی شي کافر او مخ به تک تور شي او شرمنده او ذلیله به شي. عبدالله ابن عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث مبارک کوم دغه شان اورېدلی او ورپسې وایي چې دغه ټایم کې به بیا چاته امر بالمعروف و نهی عن المنکر فایده نه ورکوي، یعنې که څوک د نیکۍ حکم کوي نو هېڅ فایده به نه ورکوي، څوک که د بدو نه منع کوي نو هېڅ به فایده نه ورکوي. که څوک ویره ماته څوک تبلیغ کوي د نیکۍ حکم راته کوي زه به اوس دا عمل شروع کړم، هېڅ فایده اوس نه ورکوي، بس د عمل ټایم ختم شو. او د بدو نه که څوک منع کېږي چې یاره بس نوره ګناه نه کومه نو اوس د بدو نه د منع کېدو هغه وخت ختم شو. دا درېیمه نښه ده دې آیت مبارکه کې ذکر شوي ده، واذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض. نو دا درېیمه نشاني ده دې آیت مبارکه کې ورته اشاره شوي ده. دې نه پس به بیا څلورمه نشانه راځي یاجوج ماجوج به ښکاره کېږي. پنځمه عیسی علیه السلام هغه به راځي او بیا به شپږم دجال او وم نمبر نښه هغه خسوف دی. خسوفه څه خلک په ځمکه کې دننه کېږي، یو به مشرق کې وي یو به مغرب کې وي، جزیرة العرب کې به وي. او اتم نمبر یو ناشنا اور به هغه راښکاره شي، ناشنا اور، هغه اور به داسې اور وي چې دا خلک به په خپله باندې د هغه اور نه تښتي او چې تښتي دا اور به ورپسې وي او محشر ته به یې رسوي. دا اور به داسې لکه چا پسې څه شی شي او منډې ورته ورکوي، خلکو ته به دا اور منډې ورکوي او میدان محشر ته به هغه ورسوي. نو دا نشانات د قیامت نه مخکې ښکاره کېدونکي دي. الله تبارک وتعالی فرمایي دي درېیمې نمبر نشانې ته الله تعالی اشاره کوي په دې آیت کې، واذا وقع القول علیهم، کله چې د کافرانو د فیصلې وخت راشي، اخرجنا لهم دابة من الارض، مونږ به دوی ته د ځمکې نه یو زناور راوباسو، تکلمهم، هغه به د دوی سره خبرې کوي. بعضې حضرات هغه فرمایي چې د دوی د خبرو مطلب هغه دا دی چې الله تعالی کوم ویلي ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، چې الله تعالی به ورته ووایي چې دا خلکو ته وایه چې تاسو زموږ خبرې نه منلې، د الله خبرې مو نه منلې، دا زناور به ورته دا وایي ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. دا الله دا کلام به ورته پیش کوي چې د الله تعالی خبرو باندې تاسو یقین نه کولو نو اوس ټینګ شئ. دا به د خلکو سره باقاعده خطاب کوي، خبرې به ورسره کوي. حسن بصري صاحب نم روایت راغلی، حضرت علي صاحب نم روایت راغلی او قتاده صاحب نم روایت راغلی
چې دوی به دا ځناور به باقاعده د خلکو سره خبرې کوي دا به ورته وایي تاسو اوسه پورې زما د الله خبره نه منله اوس به چېرته ځئ اوس خلاصېده مو نشته الله دې زموږ حفاظت الله فرمایي دې نه پس بیا د قیامت معامله شروع شي نو په هغې کې به څه وي هر جماعت کې نافرمان خلک هر ځای کې خراب خلک که نه دي الله وایي دا خراب به دې خونه رابیل کړه لکه صورت یاسین کې الله وایي وامتازوا اليوم ایها المجرمون دلته هم الله تعالی وایي الله وایي هره ډله ډله به بیله شي چې دا نیکان خلک دي دا مزګزار دي دا روژې والا دي دا قرآن والا دي دا دي او په دې کې څه نافرمان دي هغه ته نه چې کوم دی نو رابیل کوي حتی اذا جاءوا الله وایي بیا به زما درته راشي زما دربار ته الله به ورته څه وایي اکذبتم بآیاتي زما خبرې تاسو درو ګڼلې ولم تحیطوا بها علما تاسو په هغې باندې احاطه د علم نه وکړ یعنې ځان مو پرې نه پویولو ام ماذا کنتم تعملون یا نور عملونه مو کړو ما ته پته ده الله تعالی وایي ووقع القول علیهم فیصله به وشي د عذاب فهم لا ينطقون دوی به جواب نشي ورکولی الله خبرې به نشي کولی د یرې د وجه نه د انسان نه خبرې هغه هېرې شي دکه شانتې د دوی نه به خبرې هغه هېرې شي وإذا وقع القول عليهم کله چې واقع شي هغه فیصله د عذاب علیهم په کافرانو اخرجنا موږ برو باسو لهم دوی دپاره دابة یو زناور من الارض د ځمکې نه تکلمهم چې هغه خبرې کوي د دوی سره دا ان الناس چې خلق لا کانو داسې وو بآیاتنا لا یوقنون زموږ په آیاتونو یقین نه لرلو ویوم نحشرو کله چې موږ جمع کړو من کل امة د هر غټ جماعت نه فوجا وړوکی جماعت ممن د هغه چا یکذبو بآیاتنا چې دروغ یې ګڼل زموږ آیاتونه فهم یوزعون پس دی به بیل بیل جماعتونه جوړ کړی شي حتی تر دې پورې اذا جاءو چې دی راشي الله دربار ته قاله الله به ورته فرمایي کذبتم بآیاتي آیا تاسو دروغ ګڼل زما آیاتونه ولم تحیطوا بها علما حالان کې تاسو احاطه نه وکړئ په هغې باندې په اعتبار د علم سره اما ذا کنتم تعملون یا تاسو کوم عمل کولو ووقع القول علیهم واقع بشي عذاب په دوی باندې بما ظلموا د وجې د ظلم د دوی نه فهم لا ینطقون پس دوی به خبرې نشي کولی د الله دربار کې الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله د ټولو امت ګناهونه معاف کړي یا الله موږ ته اخلاص نصیب فرمایي استقامت راته نصیب فرمایي بیمارانو ته یا الله شفای کامله عاجله نصیب فرمایي باران ته یا الله مزید صبر نصیب فرمایي ډېرو خلکو ته تکلیف دی خاص کر ډېرو ځایونو کې بلوچستان کې او مختلفو ځایونو کې سیلابونه راغلي دي خدای پاک مسلمانانو دپاره اساني پیدا فرمایي او خدای پاک د باران ته مزید صبر نصیب فرمایي کم باباجي چې وختي وي ما ته دعا وکړي خصوصي دعا وکړي الله یې ټولې پریشانۍ ختمې فرمایي الله یې ټول مشکلات ختم فرمایي الله یې ټولې پریشانۍ په خوشحالو باندې بدلې فرمایي نور چې د کوم مسلمانانو څه ټینشن پریشانۍ دي خدای پاک د ټولو پریشانۍ ختمې فرمایي دا کومه ګراني چې الله په مسلمانانو باندې پاکستان باندې را روانه ده خدای پاک د ټولو غریبانانو خپل باندې الله بندوبست فرمایي یا الله د ټولو فقیرانو درویشانو مزدورکارو یا الله د خپل در نه بندوبست فرمایي خدای پاک د خپل در نه بندوبست فرمایي یا ارحم الراحمین د حکومتونو د ظلم نه موږ محفوظ کړي د ظالمانو د ظلم نه خدای موږ محفوظ کړي صلی الله تعالی علیه